الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. الله رب العالمين چې انسان سره کوم ضرورتونه لګولې دي، هغه ضرورتونو کې یو ضرورت دی خوراک. ځکه د انسان دا ژوند دا په خوراک او په څښلو باندې باقي دی. کله چې دی خوراک نه کوي او څښل نه کوي، د ژوند باقي نشي پاتې کېږي. دا الله یو ذریعه ده د ژوند دپاره جوړه کړې. ځکه الله قرآن مجید کې د دې خبرې د نعمت په طور باندې ذکر کړی چې ما تاسو له دا څیز پیدا کړی، دا پیدا کړی، دا پیدا کړی. یعنې هغه څیزونه دي چې کوم د انسان د خوراک ضرورت دی، الله د هغې ذکر کړی. اوس دا دی چې د انسان دا خوراک به کوي څنګه، د هغې آداب هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته ښووي، قرآن هم ښووي. ځکه خوراک چې دی هغه خو ځناور هم کوي. هر د ساه والا، هر د روح والا چې دی هغه خوراک کوي. او د انسان خوراک چې دی دا به د نورو حیواناتو د خوراک نه بدلي، په حلالوالي او حراموالي کې هم او د خوراک په طریقه کې هم. ځناور چې دی هغه د دې خبرې فرق نه کوي چې دا خوراک زما دپاره حلال دی او جایز دی او که حرام دی او ناجایز دی. دا فرق نه کوي ځناور. کله چې انسان هم د دې خبرې فرق ونه ساتي، نو دا انسان به انسان نشي کېدی. دی هم د ځناورو ژوند ته اوښتی دی. او کله چې د ظاهري آدابو خیال په خوراک کې نه ساتي، د ظاهري آدابو سوچ نه ساتي او خوراک کوي، نو څنګه چې ځناور نه په خوراک کې بسم الله پېژني، نه ښی طرف باندې ښی لاس باندې خوراک، دا ټولې خبرې دي. دا چې کله دا انسان هم نه کوي،
نو دی بیا هم د زناورو ژوند ته اوښتی ځکه الله قرآن مجید کې فرمایلی یا بني آدم اے د آدم اولاده خذوا زینتکم عند کل مسجد تاسو خپل ښایست واخلئ د هر مسجد په خوا کې د دې جملې مطلب دا دی چې کله الله ته سجده لګوئ یا کله مسجد ته ځئ د سجدې د لګولو لپاره الله فرمایي پاکوالي سره صفا سره الله ته په پاک بدن باندې په پاکه جامه باندې او په پاک ځای باندې الله ته سجده لګوئ او دویمه خبر الله فرمایلی وکلوا واشربوا ولا تسرفوا خوراکم کوئ او څکلم کوئ او اسراف ورپکې مه کوئ ځکه الله پاک د اسراف کوونکو سره محبت نه ساتي اسراف په خوراک کې هغه دا دی چې انسان پکې د دې خبرې خیالونه ساتي چې دا کوم څیز زه خورم دا مال حلال دی او که حرام او اسراف دی ته ووایي چې انسان د حد نه په خوراک کې تجاوز وکړي د حد نه واوړي یعنې څومره باندې د ضرورت پوره کړي د هغه ضرورت د پوره کېدو نه زیات دی خوراک کوي څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی خوراک په آدابو کې چې مؤمن یعنې یو مسلمان دا په یو کلمه باندې خوراک کوي او کافر چې دی یأکل بسبعة امعاء کافر په اوو کلمو باندې خوراک ځکه د مؤمن خوراک دا به کمي دا به په اندازه باندې چې کله دی کم خوراک کوي دی به صحتمني دی به روغ او کله چې دی زیات خوراک کوي نو دی به ناروغ وي دی به روغ نه ذکر دا ویل کېږي چې صحت الجسم فی قلة الطعام د بدن روغوالی او د بدن صحت چې دی دا په کم خوراک کې دی ځکه د انسان دا معده چې ده انسان دا معده دا یو ماشین دی نو کله چې په دې ماشین باندې لږ لږ څه ورځي دا به اوړه ښایسته کوي ځکه یو ماشین والا هلته ورته پترۍ ورته لګولی چې لږ لږ غنم پرې راځي لږ لږ جوار پرې راځي خو که دغه پترۍ ترې نه اخوا کړي او ټول په یو ځل کې ورشي نو بیا به دا ماشین چې دی دا به اوړه نه کوي دا به هسې دل کوي د دې انسان دا معده چې ده دا د ده د ټول بدن انجن دی دا د ده ټول بدن ماشین دی کله چې دا روغی ټول بدن به روغي او کله چې دا ناروغی بیا به ټول بدن ناروغي او معده کله روغه پاتې کېږي کله چې دې باندې خوراک دا په اندازه باندې دا کمی ځکه الله رب العالمین ورسره دا جمله فرمایله چې خوراک هم کوئ او څکل هم کوئ ولا تسرفوا اسراف پکې مه کوئ زیاتۍ ور پکې مه کوئ ځکه د خوراک آداب دا زده کول پکار په خپل هم زده کول پکار او خپلو بچو باندې هم زده کول پکار هغوی ته آداب ښودل پکار په هغه آدابو کې د ټولو نه لوی ادب چې دی هغه دا دی چې د مخکې نه خپل لاس دا صفا کول پکار پاکول یې پکار
لاس وینځل پکار دي. ځکه کله چې لاس خیرني یا خوله خیرنه ده او ناپاکه ده او په دې باندې کوم خوراک لاندې لاړ شي معدې ته، نو دا خیرې به هلته ځي، نو معده به ناجوړه کوي، نو بیا به د ټول بدن ناجوړ. ځکه الله د پاکوالي حکم کړی قرآن چې تاسو پاک اوسېږئ، او د طهارت او د پاکوالي باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی چې الطهور شطر الایمان، او یو حدیث کې الفاظ داسې دي چې الطهور نصف الایمان، پاکوالی دا د ایمان لویه حصه ده، او یا دا دی چې پاکوالی نیم ایمان، دا نیم ایمان، چې خوراک دا په پاکه خوله باندې او دا په پاکو لاسونو باندې، او چې کوم څیز خوري چې هغه هم پاک هغه هم صفایي. ځکه مؤمن دا پاک دی، دا الله پاک پیدا کړی او دی به پاک وي. د هر عبادت نه مخکې الله رب العالمین موږ او تاسو ته پاکوالی شرط کړی دی. لمونځ نه مخکې به ته پاک یې، د احرام د تړلو او د حج د کولو نه مخکې به ته خپل ځان پاک کړي، د روژې د نیولو نه مخکې به ځان پاک کړي، د قرآن د تلاوت نه مخکې ځان پاک کړه، نو بیا تلاوت کړه. داسې په نورو عباداتو کې نور ځکه پاکوالی الله ته پاک دی. الله قرآن کې دا فرمایي ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، بشک الله توبه وستونکي خلق خوښوي، هغې سره محبت دی، او کم خلق چې زیات ځان پاک ساتي د دوی سره د الله محبت. یو کس نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولیده چې هغه داسې خیرن غونته ښکارېده، کپړې خیرنې، بدن یې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابهو نه تپوس وکړ دا سړی غریب دی، څه نه بیابوځي چې ځان هغوی ته وفرمیل نه دا خو ډېر مالدار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوغوښته او ته یې وفرمیل چې د الله د نعمت یعنې د مالدارۍ اثر په ځان ښکاره کوه، ځان پاک ساته، ښایسته اغوستل کوه او ښایسته ویښته، ښایسته بدن پاک داسې ساته. د الله د نعمت هغه اثرات دي په تا باندې ښکاره شي. یو بل صحابي نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو ولیده، د هغه دا سنت چې و هغه داسې ښکته راغلي وو په دې خوله باندې. نبي کریم صلی الله علیه وسلم راوغوښته او کېناوست. حدیث کې راغلي نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل مسواک راویسته او د ده د سنت او برېتو نه لاندې کېښوده او هغه یې په قینچي باندې کټ کړه. ځکه اسلام صفایي غواړي، پاکوالی، چې ټوله معاشره پاکه. پاک انسان الله ته د ناپاک نه ډېر خوښ دی. لکه د مشرکینو باره کې الله فرمایي چې بېشکه مشرکین دا نجس دي، انما المشركون نجس فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا. دا نجس او خیرنه او ناپاک دي، دوی به مسجد حرام ته د دې کال نفس نه راننوځي، ځکه هغه د پاکو خلکو ځای دی. نو اولنی ادب هغه د خوراک دا دی چې د دې انسان دا په کومو لاسونو دی خوراک کوي، په کوم لاس دی خوراک کوي، دا لاس به د پاک، او دا چې دا په کومه خوله باندې خوراک کوي نو دا به یې پاک کوي. دا د مسواک بار بار حکم چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته کړی دی چې مسواک کوئ، دا د دې لپاره دی چې ستا خوله پاک وي، نو خوراک به دې پاک وي، ستا د وجه نه بیا نورو خلکو ته تکلیف نه میلاوېږي، ته به تکلیف نه رسي.
ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې السواک مطهرة الفم مرضات للرب. مسواک چې دی دا د خولې د پاکوالي ذریعه ده، د خولې د پاکوالي اله ده او د رب د رضا ذریعه ده. الله په خوشحالي یعنی خوله دې خپله پاکه شوه، رضا درنه پرې الله ځکه د الله پاکوالی خوښ، پاک انسان یې خوښ. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځکه فرمایلی لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. که زما په امت باندې دا خبره سختېدی نه او فرض کېدی نه، نو ما به ورته دا حکم کړی وی چې هر اودس سره به تاسو مسواک کوئ. یعنې دا هر اودس سره مسواک دا به مې پې لازم کړی او فرض کړی وی. اوس سنت دی خو هر اودس سره مسواک پکار تر دې چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلي که چېرې یو سړی داسې دی چې هغه سره په هغه موقع باندې مسواک نشته، نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا کفړه دې راوالي، دا کفړه او دا دې په غاښونو باندې په دغه ټیم کې اومږ، دا ګوته ده په دې باندې دې خپل غاښونه دا اومږي او خپل خوله دا حدیث کې راغلی دی. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ټولو نه اولنی کار چې کله به د خوب نه راپاڅېده، نو چې کله به راپاڅېده د شپې د خوب نه، نو یشوس فاه بالسواک. نبي کریم صلی الله علیه وسلم اولنی کار دا چې خوله به یې زر زر په مسواک باندې ومږله، بیا یې صفا کړه. دا د پاکوالي حکم دی د اسلام موږ ورته ځکه لاسونه پاک کار دی د خوراک دپاره. او دا چې د اسلام موږ او تاسو ته دا ویلي چې تاسو کم از کم هره هفته خپل نوکونه دا کټ کړئ، خپل سنت دا کټ کړئ، او نور چې کوم صفایانې دي مسنون د فطرت چې کوم سنت ورته وایي د هغې تاسو یعنې صفایي وکړئ. دا دې لپاره چې دا بنده صفایي د ده نوکونه چې هفته کې کټ نه شي او دا غټ شي، دې کې به دننه خیرې، هغه خیرې به د ده نه خوراک کېږي او بیا به دننه ځي. دا پاکوالی دی چې اسلام موږ او تاسو ته ښوده کوي. کله چې لاس پاک شي نو بیا په ښی لاس باندې خوراک پکار دی. ښی لاس په ګس لاس خوراک دا د شیطان کار دی. عذر بیل شي یو سړی معذوره دی، ښی لاس یې نشته، نو عذر په اسلام کې قبول دی. هغې په ګس لاس باندې نو چې کله دی معذوره نه دی، نو په ګس لاس باندې یو قسم خوراک هم دا د ده لپاره جایز نه دی. دی که څکل کوي نو په ښي لاس باندې، دی که خوراک کوي نو په ښي لاس باندې، دی که نیول کوي نو په ښي لاس باندې، دی که چاله ورکول کوي نو په ښي لاس باندې، دی که لیکل کوي نو په ښي لاس باندې. ځکه دې کارونو لپاره الله پاک ښی لاس ته ورکړی دی. او د قیامت په ورځ باندې کوم کامیاب خلک کم دي چې هغوی ته عملنامه په ښي لاس باندې ورکړی شي. دا کامیاب خلک دي. چاته چې په ګس لاس ورکړی شو دا ناکام دی او دی به د ځان د هلاکت دپاره بیا دعاګانې غواړي. فسوف یدعو ثبورا ویصلی سعیرا. الله فرمایي دی به ځان ته بیا خیرې کوي د هلاکت او دی به ګرم اور ته داخل. عمرو بن ابي سلمه رضی الله تعالی دی فرمایي زه الکم لکه امي سلمه رضی الله تعالی عنها ای سره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله نکاح کوله دا کونډه و دې سره بچي و، په هغه بچو کې یو بچی و عمرو بن ابي سلمه. دی وایي زه الکم نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خوراک باندې کېناست، نو زما لاس چې یدور فی القصعه هغه په هغه کاسه کې ګرځېده را ګرځېده زما دا لاس، کله یو ځای نه راواله کله بل ځای نه راواله داسې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم
ما ته په دغه موقع باندې د خوراک آداب وښودل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته وفرمایل یا غلام سم الله وکل بیمینک وکل مما یلیک. اے هلکه کله چې خوراک کې نو بسم الله وایه، بسم الله وایه. دا د خوراک په آدابو کې بله ده او دې باندې به یعنې وروستو به یې خبره وکړو. دویم ادب یې راته دا چې وکل بیمینک، خوراک چې کې نو په ښي لاس باندې خوراک کوه، په ګس لاس مه کوه. دا حکم و د نبي کریم صلی الله علیه وسلم، دا امر او دریم امر او حکم یې راته دا وکړه چې وکل مما یلی، کوم څه چې تا ته مخې ته دی او کوم څه تا ته نږدې دی هغه نه خوراک کوه. یعنې یو لوښی دی، یو کاسه ده، نو د خپلې مخې نه پکې خوراک کوه، د بل د مخې نه یې مه کوه. ځکه کیدی شي بعضې انسان دې نه نفرت وکړي چې ته د هغه د مخې نه خوراک. او کله چې لوښي او کاسې ډېر دي او پلیټونه ډېر دي نو چې ستا مخې ته کوم پروت دی هغې نه خوراک تجاوز مه کوه، د حد نه بل خوا مه وړه. او که د بل د مخې نه سره لرې کې نو آداب دا دي د هغه د مخې نه چې سره اخلي نو د هغه په اذن او په اجازت باندې راوړه، هغه نه تپوس وکړه اول بیا ترې نه راواله. دا آداب دي. او یو حدیث کې راغلی یو ځلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو سړی ولید نو هغه خوراک په ګس لاس باندې کوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې په ښي لاس باندې خوراک کوه. نو هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې خبرې جواب هغله ورکړ چې زه په ښي لاس خوراک نشم کولی. او حدیث کې سره دا راغلی چې دا دې ولې دا خبره وکړه ما منعه الا الکبر، دا د دې ښي لاس د خوراک نه نه و منې کړی مګر کبر او لویي او تکبر. ځکه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره په ده باندې بده ولګېده، یا هغه ورته ویل په ښي لاس خوراک. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې ته دې چرته هم په ښي لاس باندې خوراک ونه کړه. د هغه سړي هغه لاس حدیث کې راغلی هغه شل شو او د مرګه پورې د دغه ښی لاس خولې ته اوچت نه کړ، هغه لاس یې کار پرېښود. ځکه د ښي لاس په خوراک کې په دې کې خیر دی، ته یې بنده وکړه، خیر دی. ښی لاس الله د پاکو کارونو لپاره پیدا کړی، ګس لاس دا د ناپاکه کارونو لپاره. نورم حدیثو کې د دې حوالې سره د ښي لاس حوالې سره ادب موجود. او دریم ادب تاسو ته ما ویلي او دا حدیث کې راغلی بسم الله ویل، بسم الله حدیث کې راغلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کل امر لی بال، هر هغه کار چې هغه د کولو والا دی او ته کوي، ته شروع کوي او لم یبدأ باسم الله، هغه ته د الله په نوم باندې شروع نه کړي فهو اقطع، دا کار به ستا سر ته نه رسي، دا به منځ کې کټ کېږي، دا به خرابېږي، دا به بې برکته وي، دا کې به برکت نه وي. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم دغه هلک ته دا فرمایي چې کوم ورسره خوراک کوو چې سم الله بسم الله وایه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله تاسو خوراک کوئ نو بسم الله وایه، او چې کله خوراک کې درنه بسم الله په اول سر کې یې راشي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي فلیقل بسم الله اوله و آخره،
بیا دې منځ کې ورته رایاده کړه چې بسم الله خو ما نه ویلې، نو په دې منځ کې دې ووایي بسم الله اوله و آخره. دې خوراک په اولني سر کې زما بسم الله او آخرني کې بسم الله، دې سره خیر او برکت راځي. جابر رضی الله تعالی عنه دې فرمایي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې اذا دخل الرجل بیته، کله چې یو سړی خپل کور ته ننوځي، کور ته ننوځي وسم الله او د ویل چې بسم الله، او دا بسم الله ده وعند طعامه، دا د خوراک په وخت کې ویل بسم الله، بسم الله ویل، بسم الله الرحمن الرحیم ویل، بسم الله وعلى برکت الله، درې واړه حدیث کې راغلي دي چې اره وایي ویل. نو دې ټیم کې شیطان هغه د خپل نورو شیطانانو ته وایي، د خپلو ملګرو ته چې راځئ په دې کور کې نه زموږ د شپې ځای شته، لا مبیته، دلته زموږ د شپې ځای نشته، ولا طعاما، او دلته زموږ د خوراک ځای نشته، دلته موږ ته خوراک نه میلاوي، ځکه ده په راننوتو کې کور ته بسم الله وویله او چې بیا خوراک ته کېناست بیا یې بسم الله وویله، نو زموږ کار دې کور کې نه کېږي. او کله چې دی کور ته ننوځي او بسم الله ونه وایي، او کله خوراک ته کینی او دې بسم الله ونه وایي، نو شیطان دې خپلو نورو شیطانانو ته وایي چې دا زموږ د شپې کورم دی او دا زموږ د خوراک کورم دی. بیا که خوراک کوي هم شیطانان ورسره لګي، یو ځای ورسره خوراک کوي، او بیا که دی دغه کور کې اوسي نو شیطان هم ورسره اوسي، بیا به کور کې بې برکتي، بیا به کور کې بې اتفاقي، بیا به جنګ جګړې، دا د دې وجې نه چې تا خو شیطان خپل کور ته رادننه. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي چې تاسو شیطان د ځان نه په دې کلماتو باندې وشړئ. هغه کلمه څه ده؟ او بسم الله ده، او دویمه څه ده؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله قرآن کې دا فرمایي سورہ اعراف کې الله فرمایي کله چې دوی ته د شیطان نه څه طرف یعنې څه وسوسه میلاو شي، نو دی څه ووایي؟ دی دې ووایي فاستعذ بالله، دی دې اعوذ بالله ووایي، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، دا دې ووایي، شیطان به دته نه لرې شي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کله چې تاسو خپل جایز شهوات پوره کوئ نو په هغه ټیم کې څه ووایئ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اللهم جنبني الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. شیطان د دوی نه وتښتي، لرې شي ترې نه. او نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایلی دي چې کله تاسو اودسماتي ته ځئ، باتروم ته ننوځئ، نو څه ووایئ؟ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ډېرې معنی دي، یو معنی دا ده چې الله د وړو او د غټو شیطانانو نه پناه غواړي. شیطان دې سړي سره ني، او چې کله دا ونه وایي نو حدیث کې راغلی دي شیطان د باندې لوبې کوي، شیطان د باندې لوبې کوي، د پورې خنداګانې کوي. که دا آداب دي د ژوند، نو د خوراک په آدابو کې نن موږ او تاسو دا دوه آداب زده کړل، په دې نن نه عمل شروع. یو دا دی چې لاس دا پاکول پکار دي د خوراک نه، او بیا په ښي لاس باندې خوراک پکار دي. او دویم ادب دا دی چې بسم الله ویل پکار دي د خوراک څښاک یا د بل کار د شروع کېدو نه مخکې. الله دې زموږ او ستاسو ژوند دا د دې آدابو ژوند جوړ کړي چې کله هم زموږ او ستاسو کورونو کې، زموږ او ستاسو په ژوند کې دا آدابي ژوند باندې د خیر او د برکت وي. کله چې دا آداب ني، بیا به زموږ او ستاسو ژوند هغه د بې برکتۍ او څه خیر به پکې نه وي په هغه ژوند کې. ځکه د الله نبي موږ او تاسو ته د ژوند آداب په هر ځای کې ښودلي دي، په هر ځای کې د ژوند په 24 ګنټو کې تا ته کم عمل راځي، د الله د نبي هدایات هغه موږ او تاسو ته موجود دي. د هغه ژوند عملي طور هغه موږ او تاسو ته موجود دي، او د هغه ژوند قولي طور چې وینا یې کړې چې داسې وکړئ هغه هم موږ او تاسو ته موجود دي، او دغه کې خیر دی، دغه کې خیر دی. وإن تطيعوه تهتدوا.
الله فرمایي که د دې نبي اطاعت هم وکړو تاسو په هدایت شئ او که د ده او الله قرآن کې بار بار ویلي اطیعوا الله واطیعوا الرسول واحذروا تاسو د الله تابعداري وکړئ د الله رسول او د نافرمانۍ نه یې ځان وساتئ نو په دې کې به بیا تاسو کامیابئ لعلکم تفلحون دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ الله دې دغه ژوند زموږ او ستاسو ژوند جوړ کړي وصلی الله تعالی على خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین یا الله تعالی راضي شي ګناهونه معاف کړي یا الله ستا د احکاماتو پابند جوړ کړي ستا د نبي د طریقو پابند جوړ کړي یا الله ټول ژوند د نبي په طریقه باندې جوړ کړي د خیر یې جوړ کړي د برکتونو یې جوړ کړي او یا الله رب العالمین زموږ او د معاشره کې خیر پیدا کړي د شرونو نه وساتي ټول مخلوق د شرونو حفاظت وکړي یا الله رب العالمین د امت باندې د خیر فیصلې راوړي زموږ په دې ملک ته خیر او د برکت فیصلې راوړي یا الله دا بدخیري او شرونه زموږ د امت نه زموږ د ملک اوچت کړي یا الله رب العالمین دلته امن راولي دلته خوشحالي راولي تېره ورځ چې کومه باجوړ کې کومه دردناکه سانحه دماغه شوې ده چې په هغې کې ډېر نیک خلک او د الله بندګان هغه شهیدان شول الله رب العالمین دا سوال وکړي چې د هغوی شهادت الله قبول کړي او الله رب العالمین دې ملک کې امن او اطمینان راکړي او یا الله رب العالمین څومره خلک زموږ د معاشره کې وفات شوي دي ټولو مغفرت نصیب کړي دا چې تېره ورځ کومه مرحومه سایل د والده صاحبه هغه وفات شو هغه دعا کې اخلاص سره یاده کړئ الله ته ورته مغفرت نصیب کړي جنت الفردوس ورور ټول مړي د اهل اسلام یې الله وبخي او ژوندي په هدایت باندې روان وصلی الله علیه